رمضان المبارک کې څلور کارونه خامخا کوئ او دا ډیر ضروری دي چې دا درنه بالکل پاتې نشي. ځکه حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او د دې حدیث راوي چې دی حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه دی. رسول الله مبارک فرمایي وایي رمضان المبارک کې څلور کارونه چې دی وایي دا خامخا کوئ او بیا فرمایي وایي دا دوه چې دی دا د خپل ځان دپاره کوئ او دوه د الله د رضا دپاره کوئ. ګوره دومره وضاحت سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اولنی هغه کارونه چې رب پرې راضي کیږي موږ به ول د رب رضا لټو. نو اولنی کار اولنی دوه عملونه چې رب پرې راضي کیږي هغه دی وایي استغفار، زیات نه زیات چې د استغفار کول او لا اله الا الله د دې ذکر کول، الحمدلله ویل، شکر د الله ادا کول. دغه دوه درې ذکرونه استغفر الله، لا اله الا الله دا لازمي کول پکار دي. ته څه کار کې څه روزګار کې چې هر صحیح د خپل کار روزګار سره سره د ذکر اهتمام لازمي کوه. نو دوه عملونه چې رب پرې راضي کیږي هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم وښودل، یو د استغفار او بل د لا اله الا الله الحمدلله یعنی ذکر اذکار کول. او دویم سیس چې دی چې هغه زمونږ د فایدې دپاره دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کو. په هغې کې اولنی چې دی هغه د جنت طلب کول دی، الله رب العزت نه جنت غوښتل دی. او دویم اللهم اجرنی من النار د جهنم نه چې دی پناه غوښتل دی. یعنی دوه عملونه د رب د رضا دپاره، دوه د خپل ځان دپاره، د جنت طلب کول او د جهنم نه د خلاصي دعا کول. نو الله رب العزت په دې باندې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. یقینا رمضان المبارک دا د عبادتونو میاشت ده او دا به یو داسې برکتي میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت خلک وایي که نه وایي د هر یو څیز دپاره سیزن وي، د هر چا د هر کار روزګار والا د هر یو کس خپل سیزن وي. خو بیا د رمضان المبارک دا د نیکۍ سیزن دی. ډېر خلک وایي که نه وایي دا پلانې کار دی او پلانې سیزن را باندې راغو، پلانې سیزن را باندې راغو، د چا په یخنۍ کې سیزن وي، د چا په ګرمۍ کې سیزن وي. نو دا رمضان المبارک دا زمونږ مسلمانانو دپاره دا د نیکۍ سیزن دی چې په دې کې مونږ زیات نه زیات نیکیانې چې دا حاصل کو. او دویم سیز چې په الله رب العزت باندې خپل ګناهونه معاف کو، جنت الله رب العزت نه چې دی دا د هغې طلب وکړو او د جهنم د اور نه چې دی د هغې پناه وغواړو. نو دا به زموږ دپاره ډېره د فایدې او ډېره د خوشحالۍ خبره